وري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ارکل چې مخکې څلورم صفت قبیحه د بنی اسرائیل ذکر شو چې هغې ته قسوة القلب وایي د زړه سخوالی اوس د هغې پنځه آثار ذکر کوي چې هغې ته ویل کېږي آثار الخبائث د زړه د سخوالي د وجې دې کې پنځه خباثتونه نورم پیدا شو چې دا پنځه خباثتونه موجود وو په هغه کشرانو کې چې هغه موجود وو په زمانه د نزول د قرآن کې پرونه درس کې دا مسله ذکر شوې وه چې په ټولو کې سخترینه سزا د الله د طرفه چې انسان له ورکول کېږي هغه سخوالی د زړه دی دې وجې نه د دې نه ډېرې بیمارۍ پیدا شوې دا پنځه ډلې په دې کې پیدا شي نمبر 1 داسې علما چې هغوی تحریف معنوي کو په تورات کې دیم ډله چې هغوی ته منافقین وایي عامیان مقلدین بعضې علما داسې وي چې هغوی تحریف لفظي کو داسې خلک هم پکې وي چې هغوی د جنت د تخصیص دعوه کوله سره د باطل عقیدې نه دلته وړومبنی فریق ذکر کوي چې هغه علما چې هغوی تحریف معنوي کوي افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تمه ساتئ او مؤمنانو چې دوی به باور وکړي ستاسو په خبره تاسو دا تمه د دوی نه مه ساتئ مومنانو مسلمانانو صحابه کرامو دوی ته تمه وای چې کیدی شي بني اسرائیل یهود نصارا زمونږ د دعوت د وجې نه مسلمانان شي مومنان شي الله وی د داسې خلکو نه تمه ونه ساتئ افتطمعون آیا تاسو تمه ساتئ او مومنانو ان یؤمنوا لکم چې دوی به ایمان راوړي ستاسو د خبرې د وجې یا به باور وکړي ستاسو په خبره دواړه معنی دي کې صحیح دي افتطمعون کې دلته حمزه د استفهام ده دې ته استفهام انکاری وي او خطاب دے مومنانو تا استفهام انکاری مانا دا ہے چې تم مساتے آیا تم مساتے من مساتے افتطمعون کی دا فا چې دا عطب دے تفرید په مقدره باندې عبارت دا دے اتدعونهم الى الحق فتطمعون آیا تاسو دعوت ورکوئ دی بنی اسرائیلو تا صحیح لاری طرف تا او تم ساتیں چې دی و ایمان روڑی ایؤمنو دیت ایمانی شرعی وی لکم کے دے لام تا لام اجلیہ وی بیا
لکم من لأجل دعوتکم آیتا تم ساتے چی دی و ایمان روڑی لکم ستاسو دا دعوت دا وجہ ستاسو سا خیال لے چی زمونگ دعوت دا وجہ و دی ایمان روڑی نہ روڑی و داو دا صحابہ اکرامو تمنامو و سایہ و جد و جہدمو خو بعض خلقوں کی داسی خبائص موجودی زړونو کی سخت قسوت موجودی چې د صحابه کرامو په شان د دایانو په بیانونو ایمان نه وروړي زړی سخت شوي یا دویم تعبیر دا چې د ایمان لغوي مراد دی لکم کې لام په خپله معنا وي بیا نو دې ته معنا د اعتماد بیا وي ایمان په معنا لغت سره بیا اعتماد ته وي تصدیق ته وي معنا به صحیح آیا تاسو تم ساته چې دی به اعتماد کی پتا سو باندې نه کوي دی پتا سو اعتماد داولی وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله دا علت دما قبل پیش کئی د دې تربیت او د دې اصلاح د الله تعالی په کلام نه دی شوی دا په کتاب نه دی شوی نو ستاسو په خبرو وسنګ وشي او دا دلیل شو په خبرو باندې چې د یو انسان اصلاح د قرآن کریم په درسونو نشي نو په بیانونو نه کیږي آیت کلیمین اخکارا معلوم شوا وقد کان فریق یقنو یوڑل دینا یسمعون کلام اللہ چاہی باوری دید اللہ خبر لرا دا اللہ کلام دا اللہ خبری اوری دا کتاب لستے او بیام صحیح مسلمانان شوی ندی نو ستاسو پا وجہ نو مسلمانی منہم کی اشارہ جو علماء و مشران دی دی علماء و دی مشران دا اللہ کلام و ریدے دے نو سچل بے کو ثم یحرفونہو من بعد ما قلو بیاودی تحریف کا پدا کلام د اللہ تعالی کی پس دائیں چی بخپوئے پس حد دے خبروں دیتا تحریف بیاوی کلام ہو بے واوری دو لیکن دا کلام چی کم مقصد ہو اغا مقصد بے غلط بیانو دیتا تحریف معنوی ہوئی اور پس حد دا کلام بخپوئے دانه چې جاهلو د جهل د وجه غلط تفسیر کو غلط معنی کولا یسمعون کلام الله د دین څه مراد دی یو قول د مفسرین دا چې کلام نه مراد دلته تورات دی یقینا وای وډل بدیږي دی باورې دی د الله خبر لري چې تورات دی خود تورات چی بے ووردو نو داغی غلط مقصد بے بیان کو بیا دیتا جب کم یو عامی سڑی دا تورات یو آیت روڑو او دیتا بے او خود چی گورا پا تورات کی دا مسئلہ ذکر شیو دا دیوی گورا تا عامی سڑی تا دا دی آیت پا مقصد نپوئی گی دیو پا دا آیت کے غلط تحریفوں کو غلط تعویل بیوں کو مقصد دا آیت بیو دیو اور دا بل بیان کو نو دیو دا اللہ خبر وورے تورات بے وورے ثم یحرفونو بیائے پائے کے غلط تعویل کو لو تحریف دل دا مانا حقیقت حال نیو مالا رول بلتا حقیقت دا یو لفظ یو یو تدا بلی تاڑے دیتا تحریف ہوئی
او د کلام الله اطلاق په ټول آسمانی کتابونو باندې کیږي. قرآن تم د الله کلام وی، تورات تم وی، زبور تم وی، انجیل تم وی، هر آسمانی کتاب د الله خبرې دي. نو دا خبرې د خلکو غلطی دي چې کلام الله صرف د الله کتاب قرآن دی او مخکینی کتابونه دا د الله کلام نو او کتب ورته ویلی شي. مخکینی وی کتابونه دا غلطه خبره ده. څنګه چې قرآن کریم د الله کلام دی داسې مخکینی کتابونه کلام الله یسمعون کلام الله. مقصد پدې کې د تپوس کوونکي نه بدوي د یو خبرې رایه مراد ده. دویم قول پدې کې دا دی وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. دینه مراد قرآن کریم دی. خدا قول پدې کې ضعیف دی. دریم قول پدې کې دا دی چې کلام الله نه مراد هغه خبرې دي چې الله تعالی موسی علیہ السلام سره کړې وې د تور مقام کې. نو دغه خبرې وی بنی اسرائیل مورید وی. قرطبی وی چې دا قولم ضعیف دی. او بیا تفسیر قرطبی لیکلی فقد اخطا واذهب بفضیلت موسی و اختصاصه بالتکلیم. چا چې دا قول کړی دی چې د دین مراد هغه خبرې دي چې موسی علیہ السلام صلی الله تور مقام کې کړی دي، دا سړی وی خطا شوی دی. دغه د موسی علیہ السلام هغه تخصیص هغه مقام امتیاز ختم کو بیا وکلم الله موسی تکلیما. د موسی علیہ السلام مقام او فضیلت یو دا و چې الله د سره خبرې کړي او دا اوریدي دي. چې بنی اسرائیل هم واورېدي نو د فضیلت څه پاتې شو. نو دا خبره غلطه ده قرطبی وی. او قرآن کریم ما نام دلته غلطه ده. دغه قرآن کریم داسې کتاب دی چې دی تحریف پای کې نشي کولی. او دلته ښکاره ځکه چې تحریف کا وروسته به راشي دی تحریف معنوي م کړی دی. قرآن کې خو زور زیرم نه څوک نشي بدلولی. او دې باب کې یو حدیث بیا شته مفسرین هغه ذکر کړی دی چې موسی علیہ السلام سره کوم خبر الله کړی وي نو دا بنی اسرائیل اورېدې وي. قوم د موسی علیہ السلام وی تپوس وکړه د موسی نه چې د الله نه غوښتنه وکړي چې دوی تم خبرې خپلې واورئ. الله دې ته خپلې خبرې واورولې چې انی انا الله لا اله الا انا الحي القیوم. ز الله ام نشته الا ما سوا زمانه ژوندی ما تدبیر کوم د ټول عالم. اخرجتکم من مصر بیدی رفیعة وذراع. ما تاسو ګوره د مصر نه راوویستلې، ظالمانو د لاس نه مې راوویستلې، نجات مې تاسو له درکو، هغه دشمن ستاسو ما هلاک کو. او داسې نور الفاظ هم شته. نو دې حدیث ته معلومه شوه چې دې د الله خبرې اورېدې دي. خو قرطبي بیا وایي حدیث باطل لا یصح. دا حدیث باطل دی، صحیح نه دی. باطل معنی اصلي نشته. هسې کتابونو کې به وي، حقیقت یې نشته. راویان دی پکې ابن مروان کلبی دواړه ضعیف دی. اس احتجاج په محدثین نه نیولې. او بل سورہ اعراف کې براشي یو سلسلور سره خیال سره تعارض دی. الته موسی علیہ السلام ته الله ته ما غوړه کړې په خپلو پیغاماتو په خپلو خبرو. نو که دا خبرې بنی اسرائیل هم واوري نو بیا د موسی غوروالی ختم شو.
یو سلسلو سره خیزی کردی. امام ابن جوزی تفسیر زاد المسیر کی پدی خبر سخت رد کړي دي چې څوک وی کلام الله نه د الله خبري مراد دی په وخت د تور کې. زاد المسیر کی آوی چې کلام نه مراد د تورات دی. راجح قولم پدې کې دا دی. او مامخ کې چې هر یو آسمانی کتاب ته کلام الله وی. ثم يحرفونه بیا بدی تغییرات کول پاغس کی چې او پای کې د احکاماتونه تحریف دل تمانا چاغي کی کوم احکامات هغه بدلول. یغیرون ما فیه من الاحکام مفسرین وی بدلول به هغه سوچ پدې کې د احکامونو احکام به بدل کړل داینه به غلط مقصد راغست. من بعد ما عقلوا پس داینه چې خپوي وو دي دای په معنا باندې. من بعد ما فهموه بمعناه مفسرین وی پس داینه چې دی بخپوي وو دای په معنا. نو زکو تفسیر کرتا بوی حاضا توبیخ لهم اللہ تعالی داد دی خباثتون بیانی چه گورا سرد پوین تاسو دا کار کرے دے من بعد ما عقلو. کل کل یو انسان تحریف دا کلماتو کئی غلط تفسیر کئی غلط معنی کئی و غریب پویا نہیں نو دا قص خدا خوی نکی کنا خود دم ردا چې موسله نه پریدي او بل چاله موقع نه ورکوي بس دغه نقصان دی. خو نور قصدن غریب غلطه معنا نه کوي یا پوه نه دی نو دې دومره ګناهګار نه دی او دومره ګناه شته چې یو مرتبه او یو مقام دی نیولې په جهل باندې خو بل ورکه کنه خو هغه څه ګناه نه ده. دلدگی بنی اسرائیل و حال دائے چی دی پدی خپوی او سرد پوی نه چی یو کار کې دا بیا سبب د تباہی دی. بیا کر دبی وی ان العالم بالحق المعاند فیه بعید من الرشد آوی. یو سڑے دے عالم دے په حق مسئلہ باندې خپویږي او دے بیا زد حسد کی نو دے دا ہدایت نڑی لرے تلے دے ہوئی. ہدایت بدل لرے پر تکلیف ملا بیگی لأنه علم الوعد والوعید ولم ينهى ذلك من عن عناده. زکد دا وعد و وعید پتہ دا حال دائے چی دے بیام دائے غلط نمن کی دا دا حسد و دا زد وجہ او دا سے بے شمار ہم سے زمون په معاشره کی زمون په دې دور کې موجود دي. خب خلکو د یو مسلې حقانیت پته یو به هم نه مني ولې د عزت د مقام خرابېږي. خلک بوئی تر اوسه دې نه پوي صرف د خلکو د صفات د وجه د الله او د رسول خبره نه مني. وهم يعلمون وحال دا چې دی پویدل په دې خبره باندې چې دا سکو مونږ په دې کې دوکه شوي او خطا شوي یو. دلته علم دغه معنا ده وهم يعلمون انهم مخطئون بما ذهبوا اليه من تحريفه وتعويله. ابن کثیر وی او حال دا چې دی پویدل چې یقینا دی خطا دی پاغسکی چې دی زهاب کړی دی هغې د تحریفاتو نو د تعویلاتو نه. دا کم تحریف او کم تعویل چې دی کړی دی کړی دی د الله په کلام کې نو دی په دې پوهېدل چې مونږ خطا یو. خدای باوجود په دې خطای کې دی همیشوالی کولو. یا بل دبسیدا وهم یعلمون انهم کاذبون او حال دا چې دی پوهېدی چې یقینا دی دروغجن دي. په خپلو دروغ هم پوهیو چې مونږ خو دروغ وایو
خود د دنیا لالچ او د دنیا شهرت انانیت او حسد دون مجبور کړیو چې خپل دروغ باندې ولاړو. درم معنا دا وهم یعلمون او حال دا چې دی پوهېدل بقباحت التحریف په قباحت د تحریف باندې. دی ته دا پته وه چې دا کم تحریف مونږ د الله په کلام کې کوو د دې څومره قباحتونه دي، د څومره عذابونه دي، امت کې دا څومره نقصان پیدا کوي. ښه ورته پته وه لیکن بیا هم نه منع کېدل. نو ماوی آیت کلمه کې د تحریف معنوی د علماء قباحت الله بیان کو. خو یوازې دي تحریف معنوی نه دی کړی بلکې لفظي هم کړی دی. خو تحریف معنوی پکې ډېرو، لفظي پکې کم و. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا کتاب دے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دے نم باندې لیکلے. آغا لیکلی دی چې د رجم په ځای باندې دې د تحمیم قانون جوړ کړی و. رجم دا چې یو شادي شده سړی د زنانه دا بدکاری داغی نه وشوه نو هغه قانون شریعت کې رجم کیږي، په کاڼو باندې به ویشتل کیږي. دوی دا ټکی ختم کو، دا په تحمیم قانون جوړ کو. تحمیم ته وایي تورول د مخونو، مخونه به بیا تورول، هغه ختم کو. لفظي معنا معنوي سره سره دی لفظي تحریف هم کړی دی، ځان ځان نه قوانین جوړ کړي. اگر چې دل د معنوي تحریف مراد دی، ځکه ابن کثیر دل د معنا کوي یحرفونه یتعولونه علی غیر تعویلی. تفسیر به د الله د کلام کولو بغیر د تفسیر د هغې نه چې الله پاک کلام نازل کړی و. الله چې کلام د څه دپاره نازل کړی دی هغه تفسیر به نه کولو. لکه نن سبا زمونږ دور کې ډېر علما داسې شته چې هغوی د قرآن درسونه کوي خو تفسیر یې هغه نه کوي. بس د خپل خواهش مطابق، د خپل زبان د معاشرې مطابق، بس ځان زړه چې ورته څه وي هماغه کوي. نه، د قرآن کریم حل مفسرینو کړی، ابن کثیر کړی، قرطبي کړی، ابن جریر کړی، مختلفو تفاسیرو کړی. نو هغوی چې څه وي نو هغه به وایي که نه. خو خلکو د قرآن کریم نه قصې جوړې کړې، بیان او تقریر ته جوړ کو، یو رسم ته جوړ کو. نو عوام دا فرق نشي کولی، نو هغوی بس درس قرآن دې شروع دی. نو ښه او حال دا چې پای کې لویه تباهي بیا ځکه شل خبرې په دې باب کې راځي. لکه آیت کریمه چې ما تاسو څنګه ولګولو نو دا هو لګول ډېر ګران کار دی. هلته من بعد عقلوه، عقل ذکر شو، علم ذکر شو، دا هو یو شی شو. نو هر ځای کې ما تاسو جدا مقاصد بیان کړل. قرطبي لیکلي یحرفون التوراة فیجعلون الحلال حراما والحرام حلالا اتباعا لاهوائهم. تحریف دلته دا چې دی تحریف د تورات کولو، فیجعلون الحلال حراما، حلال په ځای به حرام کېښود او د حرامو په ځای به حلال، اتباعا لاهوائهم د خواهش تابعداري به کوله. دې ته تحریف وایي. یو شی به حلال دی به حلال نه حرام جوړولو، حرام نه به حلال جوړولو، خواهش تابعداري به کوله. نو خو په دې پوهیو چې دا مونږ څه کوو دا دروغ هم دي، دا غلط هم دي او دا سبب د تباهۍ هم دی. خو ما مخکې چې د دې زړونه دومره سخت شوي وو که نه چې د هغې یو اثر د دې په علماو مو شو چې هغوی تحریف معنوي شروع کړو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تاسو تمه ساتئ مؤمنانو چې دا یهود او نصارا دی به ایمان راوړي ستاسو د دعوت د وجې.
یا دی به اعتمادو کی استاسو په خبره باندې نا نکئی وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله یقینا وای وډل د دینا چې دی باورېدل د الله خبر لره الله خبر سوي شادا کتاب تورات ثم يحرفونه من بعد ما قالوا بیا ودی غلط تفسیر کو پاغه کې پس داینا چې دی بخپ یو دای په معنا باندې یا دی و بیا غلط تفسیر کو دای آیاتو پس دای چې دی بخپ یو په صحت د خبرو باندې وهم يعلمون وحال دای چې دی خپ یو په خبره چې مونږ درو جنیو افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله آیا تاسو تم ساته او مومنانو چې دی به ایمان وروړي تاسو د دعوت د وجې یا به اعتماد کی تاسو په خبره او یقینا وای وړل د دینه چای باورېدل د الله خبر لره بیا به غلط معنا کولا او غلط تفسیر به کو پاغي کې پس دای چې دی په یو دای په معنا او حال دای چې دی په دل چې دی دروي ان شاء الله سبا خو خپل چټی دا جمعه خالی اتوار درې ورځې زمونږ رسمي چټی شو نو سبا سره گویا کې د درس څلور ورځې چټی ده کو جون د خیرو پیر په ورځ به بیا ان شاء الله در شروع کوو سبحانك